Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ریاض डी एस पी شبقدر د نننی پریس کانفرنس د حواله سره زه یو گینگ دی هغه مونږ ته ورکر آوټ شوی دی. دا گینگ چې کوم دی دا عصمت فروشی والا چې کوم گینگ دی د مستوراتو او د ښځو خرڅول او خرید و فروخت چې کوم کیږي. غازی خان نومې سړی دی او دا د پېښور د انقلاب د تاڼې باشنده دی. سروازې مخکې د چې کوم دی نو ګونډا کلی علاقه تانه بټګرام په دې ځای کې دلته کې سیف الله نومې یو هلک دی هغه راوستی دی او دې ځای کې ګونډا کلي ته راغلی دی بلال ولد حکیم خان او حکیم خان د ده پلار دی. پلار زوی چې کوم دی نو دا په های سطح باندې د پنجاب په سطح باندې دی چې کوم دی نو د عصمت فروشي کوي ښځې خرڅوي را خرڅوي. دا غازی خان راغلی دی دلته ګونډا کلي ته راغلی دی. د بلال حکیم خان پلار زوی سره خبره کړې ده چې یاره مونږ ته ښځه پکار ده. دی چې کوم دی نو په خپل ګونډا کلي کې یو زنانه ده مسمه ته عایشه زوج اکرم. دا بلال او حکیم خان پلار زوی لګېدلی دي او په دې غازی خان باندې چې کوم دی نو په 2,80,000 روپۍ باندې د شته خاوند ښځه خرڅه کړې ده. دی بوتلې ده. غازی خان دې سره 2-3 شپې د سره په کور کې تیرې کړي دي په سوړیزو پېښور کې. بیا د هغه دی نه چې کوم دی نو د ده نه په بانه باندې تللې ده او تښتېدلې ده. دی تللی دی د په خپل کنسرن تاڼه کې په انقلاب تاڼه کې د هلته کې د دې ښځې متعلق ریپورټ لیکلی دی. هغه انقلاب تاڼې والا هغه ریپورټ چې کوم دی نو هغې د فردر ایکشن دپاره چې کوم دی نو د متعلقه تاڼې د بټګرام ایس ایچ او ته هغه نقلمد را لېږلی دی. ایس او بټګرام مونږه ټول دا نګرانۍ کې لاړلو او هلته کې چې کوم دی نو ایس او په دې کې دغه بلال نومې سړی چې کوم دی ولد حکیم خان دی هلته کې د کور مخې ته په خپل بیټک کې دی هلته کې ولاړو هغه سره پوچ ګچ وکړو هغه هلته کې انټاروګیټ کو هغه ټول انکشافات هلته کې وکړو چې یاره مونږه د عصمت فروشي د ښځو خرید و فروخت دا دنده دا کاروبار مونږ د ارسه دراز نه دا مونږ چلو. دې کې بلال چې کوم دی دې تاڼې ته راوستی دی په دې باندې چې کوم دی دې خلاف مونږه کیس اف آی آر چې کوم دی د عصمت فروشي 371 اے او بی ورته ویلی شي په هغې د دې مونږ چې کوم دی نو خلاف دا اف آی آر لاچ کړو. بیا چې کوم دی نو په د دې ګرفتارۍ سره مونږ چې کوم دی چې کوم په دې کې ملوث ملزمان دي هغه دا د میډیا په فرنټ باندې ولاړ دي تاسو ته چې دا ملزمان دي چې په دې کې یو بلال دی ولد حکیم خان، یو امتیاز دی ولد ګل محمد سکنه حاجی کیمپ پېښور، یو غازی خان دی ولد غازی خان مونږ په خپله په دې کې ملزم کو هغه ځکه چې هغه دا ښځه په ګینټه کې اخلي او په ګینټه کې ځان سره بوځي چونکې دا د هغه د پښتو د روایات د اسلامي د شرع حوالې سره دا چې کوم دی نو دا یو ایلیګل کار دی خلاف شرع کار دی. غازی خان چې کوم دی نو هغه په دې کې مین اکیوز دی چې په دې کې دا بنیتي شامله ده او دا غازی خان د پیله نه د 2 بچو پلار دی مالک دی. دا غازی خان دغه شان چې کوم دی په دې کې چې کوم خواتین دي مستورات دي په آداب مسمه ته باچا زرینه چې دا کونډه ښځه د اکبر خان دا د شیخانو د باړې ده. په دې کې بله مسمه ته سیده ده زوج امتیاز دا د حاجی کیمپ پېښور ده. مسمه ته نکاح هم تړلی دی ځان یې ورته مولا هم جوړ کړی دی او بیا هغه سټام چې کوم دی نو د بل شان د سطح ورته کړی دی. نو په دې کې هم دا چې کوم دی په دې ګینګ کې دی شامل دی پوره دا چې ما انټاروګیټ کړی دی په دیر کې ښځې خرڅې کړي دي په اپر دیر کې دی په پنډۍ کې د ښځو کاروبار کړی دی دی په لاهور کې د ښځو کاروبار کړی دی دی په مردان کې د ښځو کاروبار کړی دی او دغه شانې ښځې خرڅې کړي دي او واپس راغلي دي
بیا یې راوستي دي او خپل کور یې پرېښي دي په دوکه او په پراټ سره خرڅوي او هلته کې پنجاب کې بیا هغه خاوندانو سره له 20 ورځې تېري وي د هغوی سره بیا دوکه دهي او پراټ کوي واپس ترې راتښتي او بیا دی بل چا سره په بل ځای کې په 3% ځای کې کښېني او بیا د بل خاوند باندې او بل سړی وله وګوري او په هغه باندې په پیسو باندې خرڅ کړي. میډیا والا ته دا استدعا کومه چونکې تاسو د دې معاشرې یو اهم او یو ډېر لوی رول والا تاسو د دې معاشرې خلک یې. زه تاسو ته هم دا ریکویسټ کوم چې مهرباني وکړئ په دې کلو کې مشتري وکړئ که چې دا د چا ښځه خرڅه شوي دغه شان په پراټ سره دغه شان په دوکه دهۍ سره دغه شان چې کوم دی نو دا شی خرید و فروخت شوي هغه د اس شو بټګرام سره او هغه د زما ډي اس پي شبقدر سره هغه بلان هغه زمونږ ډي پي او صاحبان سره هغوی سره دی چې کوم دی نو باقاعده په ټلیفون باندې مونږ له دې دفترو ته راشي مونږ له چې کوم راشي څه خبرې باقاعده مونږ به دا په هغې کې انټروګیټ کړو او د دې خلکو پیژنګلوري وکړي. خور د واده په ابټاباد کې تا بوزم د هغې د زوی ومنه دی ورته وایي چې ښه ده بیا چې روانه کړې ده نو په بخشو کې د پلانکوش نه کوز کړې ده او پلار یې لاندې په رشقه کې و هغې سره کېنولې ده او ورته یې وایي ځه زما درته اجازت دی هغه چې دا بوتلې ده په اشنغلی کې یو سړی ولاړ و ګاډي ورسره و چې د هغه یو نوم بلال دی او د یو ثناء الله دی. هغه بلال او ثناء الله دا چې هغه کې وردننه کړه په ګاډي کې او د دې سپېږمو ته یې ونیو دا وایي چې ما سپېږمو ته یې ونیو زه بېهوشه کړم او په مخه یې کړم چې دې په مخه کړم نو چې ما سترګې وغړولې نو پینډۍ وه وایي ما ورته چې ما له لږې اوبه راکړې وایي دې کې یو کس ما له اوبه راکړې وایي ما له یو کس اوبه راکړې وایي چې اوبه مې وڅښلې بیا راته سپېږمو ته دغه کړل بیا زه بېهوشه شوم او وایي چې بیا مې سترګې وغړولې نو بیا مردان و د مردان نه تخبی ته بوتلم د تخبی نه ګاروشا ته بوتلم د ګاروشا نه بیا راوستم رزړو ته او د رزړو نه پس ما سره د خاوند موبایل و په هغې کې د خاوند سیم و هغه راپسې هغه بند کړ او د هغې نه پس ګونډا ته راوستم په یو کوټه کې بند کړم 2 ورځې مې په هغه کوټه کې تېرې کړې بیا په یو پنجابي منظر باندې خرڅه کړم او هغه پنجاب ته بوتلم خو د یو 12 ورځې پس دوی ورپسې د بلال دوی ورپسې دغه وکړو چې دا جینۍ واپس راوله ستاسو نه ټرام پاتې شوی دی دا